څو ورځې کې ورته زما هم خفګان راغی. هغه وخت چې دنیا کې چا مګر نه سپورټ کول، ټول خلک دغه نه سیټ زما ټول ملګري الحمدلله هغه سره څنګ به څنګ ولاړو، ما ورسره خفګان راغی. ما ورته ویل مفتي صاحب زه خبر شوم تاسو د پنجپیریانو هلته په رنګۍ جلسې ته تلئ. ما ته خپل وضاحت وکړو زه تللی وم او د دې وجوهاتو نه تللی وم، آینده به زه خیال ساتم پته راته نه وه. ما ورته پلانکي ځای کې ته ورغلی، هغوی خپل پیج نه خبر ورکړی دی، څو موقع همدغسې راغلی. ما چې ورته کله خبره کړې ده ما ته انکار نه دی کړی، البته اخرې کې ورته ما یو خبره کړې وه. دلته راوی حسن صاحب هم موجود دی، دغه نور ملګري دلته زموږ یو ملګری بشیر صاحب د درې موجود دی. تقریبا څومره رمضان و 23 یا 24 د ده په ځای کې زموږ افطاري وه. دیو زور لګو ما ته وایي چې زموږ ځای ته به افطاري ته لازمي راځي. ما ورته درځم به، خو مفتي صاحب سره زما خفګان دی په دې خبره د پنجپیریانو په حوالې سره. ما ورته وویل چې کلیپ ریکارډ کړي. دیو ما ته وایي چې کلیپ به دې مونږ واخلو ته به راځې. ډاکټر صاحب موجود دی، هغه په ځای کې مونږ وو. کوم یو ویډیو چلیږي ډاکټر صاحب دې نیکه وفات شوی، یو څوک وفات شوی، زه هم دعا ته راغلی وم، دی هم راغلی و. بیا ډاکټر صاحب هم زور دا و. مفتي صاحب ما ته وایي چې ته به جمعه کې جمعې جمعه به هم ته کې. ما ورته زه نشم کولی، زه روان یم. بهرحال دیو ډېر زورور شو. ما ورته اوس ضرور کوم، ما ورته زما په سر باندې ور ټوپۍ د پګړۍ مې هم نه ده والې، زه به څنګه لمونځ وکړم؟ د پورې خپله پګړۍ کولاو کړه، ما ته به سر وتړل، مصیبانه ختمه شوه. هغه ځکه بیا ورته ما وویله ما زما خبره دې یاده ده؟ ما ته یاو ما ته ویل مړه دا ټول پنجپیریانو نه دنیا ډکه کړه، والله که ستا اخدس د هغوی په سر باندې ورکوه. دا ټول خفه کول ما ته مشکل دي، ستا خفه کول ما ته دا ټول خفه کول ما ته اسان دي، ستا خفه کول ما ته مشکل دي. ما ته بې فکره اوسېږه، انشاءالله العزیز زه به هغه ویډیو کوم چې د پنجپیریانو په باره کې د علمای دیوبند کوم نظریه ده، کومه فتوه ده چې پنجپیری سړی ګمراه دی، اعتقادي بدعتي دی، مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي. ما ته ویل انتظار وکړه انشاءالله زما هغه ویډیو به راشي، خو کاش ژوند وفا ونه کړه، هغه پاتې شو. دغه ورځ باندې دوی چې په کومه شپه باندې شهیدان شو، تقریبا 3 دن زمان په دغه پټه وي، جنوبي وزیرستان طرف ټانګ ډیر اسماعیل خان اخیرنۍ جلسه ما لکه مروت کې وکړه. تقریبا څه ټایم وزه فارغ شو، ما ته راویل شهادت خبر راورسېد چې سکېډنټ یې وکړو. په دغه ځای باندې تقریبا 2 بجې وې چې د شپې زم راتېر شو. خو محترمو موږ تاسو ته یو سبق پرېښودو، د اختر ورځې وي، دغه ورځې یقینا د چکر ورځې وي، دا ورځې د ملګرو سره د سیر او سیاحت ورځې وي، دا ورځې د ګپ شپ د خوراک څښاک ورځې سړی ژوند په دغې کې تېر کړي. لیکن هغه هم د ختم قرآن یوې جلسې وزیرستان ته تللی، واپس را روان و، د الله په لاره کې و، د ختم قرآن جلسه وه، مسافر و، او بیا یو دغسې حادثاتي دغسې واقعه راځي د الله په لاره کې، دغسې د مظلومیت په حالت کې ځي چې پوره انسانانو د ځان سره دردمن کړله ده، پوره انسانانو د ځان سره وجړول. هغه خلک هم چې هغه مخالفین و، یقینا زما ذهن کې نه راځي چې هغوی هم زړه په دغه درد نه یې کړی. قسم دی زه په ټوله لار باندې را روان وم، تر سبا پورې زما دماغو کار نه کوو، زما دغه زړه چې څومره درد کړی و یو الله په هغې باندې خبر دی، قسم دی که په الفاظو کې بیانېدی شي.